بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زه تاسو کوربه ساجد محمود خان. خصوصي پروګرام د نن سوال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو غږ اورئ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، په دې پروګرام کې مونږه داسې موضوعات باندې خبرې کوو چې هغه معاشرتي وي، سیاسي وي، سماجي وي. نو هغې کې مونږه په دې حوالې سره اکثر داسې میلمانه راغواړو چې هغې داسې په دې موضوعاتو باندې یا د هغې تجربه داسې وي چې هغې په داسې موضوعاتو خبرې کولی شي. د دغه سلسله کې مونږ نننی پروګرام دی. زمونږ د نننی پروګرام بنیادی مقصد زمونږ په معاشره کې چې کم کرپشن دی د دې حوالې سره خبرې کول دي، او هغې حوالې سره په هغې کو معاشرتي سطح باندې دی، کو ریاستي سطح باندې دی، په هغې به مونږ خبرې ترې کوو. په ټولو نه مخکې به زه دا ووایم چې کرپشن یا بېایماني یا د بدعنواني چې ورته مونږ وایو، دا بنیادي طور چې کوم عمل دی دې کې چې کوم ټولو کې غټ فیکټر دی هغه د بېایمانۍ دی، او هغه کرایم حده پورې هم کېدی شي. او دا داسې یو عمل دی چې دې کې په یو غیر قانوني فواید چې کم فواید تا ته اعتراض نه وي یا هغه تو حاصلولو دپاره څه عمل کوي، نو دې ته مونږه کرپشن وایو یا بدعنواني وایو، یا د خپل اختیاراتو یا د خپل طاقت ناجایز استعمال ورته وایو. نو دې حوالې سره به زه دې کې مزید دا خبره وکړم چې اکثر دا یو خبره کېږي چې قومونو دپاره کرپشن ډېره غټه مسله ده، که نه نااهلي یا انکمپټنسي چې ورته وایي. نو دا خو ځان له یو ډېر غټ ډیبیټ دی چې آیا کرپشن ډېر غټ ایشو دی که نه انکمپټنسي چې مونږ ورته نه اهلیت وایو چې یو کس کې اهلیت نه وي، هغه په یو ښه پوزیشن ناست یا یو بره پوزیشن باندې ناست وي. نو دې حوالې سره خو به مونږ بیا چېرته پروګرام کوو، خو نننۍ زمونږ موضوع خالصتا چې دی دا صرف او صرف د کرپشن حوالې سره ده. نو بیا چې کله د دې کرپشن حوالې سره مونږ خبرې کوو، نو دې کې داسې خبرې هم راځي چې هغې په ذریعه باندې کرپشن کمیدی شي. لکه مثال په طور باندې مونږ کوډ آف کنډکټ داسې وساتو په یو اداره کې یا په د یو ارګنایزیشن دی هغه هر سطح باندې کار کوي، د هغې SOPs رولز ریګولیشن داسې وي چې هغې کې کرپشن کمیدی شي. نو هغه هم یو بهتره طریقه ده چې کرپشن کم کړی شي. بل د جزا او سزا د عمل ډیر ضروری دی، دې نه بغیر هم بعضې وخت کار نه کېږي. نو دې په سلسله کې تاسو وګورئ اکثر حکومتي سطح باندې بله ادارې وي، او یو د جزا او سزا دا کنسپټ کو مونږ وګورو د عامو خلکو، یا چې مونږ کو داسې ووایو چې یو دکاندار دی او هغه بېایماني کوي په سودا کې یا بل سودا کې، نو خلکو له هم پکار دی چې د هغه احتساب وکړي او هغه نه سودا نه کړي، نو هغه به پخپله خپل رویه یا خپل چې کوم بېایماني ده یا کوم عمل دی هغې کې به هغه درستګي راولي. بل دې نه علاوه عوامي اختیارات، د خلکو له ډېر نه ډېر اختیارات چې څومره لاندې سطح باندې خلکو ته اختیارات ملاویږي، دې سره هم کرپشن کمیږي او عوامو ته خپل اختیار ملو شي او بیا هغه کار بهتره طریقه باندې کوي. او دې سره سره یو غټه خبره دا ده چې د مفاداتو چې کوم تصادم دی په دې باندې دې ته کنفلیکټ اف انټرست چې ورته وي، دې ته کتل پکار وي چې کله هم قوانین جوړیږي یا یو اداره جوړیږي یا ادارې کې خلکو ته پاور ملاویږي، نو د دې ټولو خبرو پکې خیال ساتل پکار دی. ګران اوریدونکو، زمونږ نننی پروګرام د کرپشن حوالې سره دی. کرپشن حوالې سره اکثر د خلکو دا سوچ وي په خپله لګیا وي یو غلط کار به کوي، په خپله به لګیا یو غلط پریکټس کې به انوالو وي، په خپله به لګیا په کرپشن څه نه څه طریقه باندې د هغه په ژوند کې شامل وي. خو د هغه غټه خبره دا وي چې دا خلک چې کوي او د خلکو څه سوچ دی، دې د خلکو د وجې یا د نورو ادارو په وجه، یا داسې به درته یو مثال نیم در کې چې پلانکي هم دا چل کړی دی، نو 15,000 خلک، 15 لکه خلک یا 15 کروڑه خلک هم غلط کار کوي، د هغې باوجود تا ته دا اختیار حاصل نه دی چې تو غلط کار وکړي یا کرپشن وکړي یا یو غلط پریکټس کې انوالو شي. دې حوالې سره به د احمد فراز یو شعر شامل کم چې شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نو بجای د دې چې نورو خلکو ته ګورئ د خپل حصې شمع بلوئ، او د خپل حصې شمع چې تاسو بله کړئ، نو ستاسو ضمیر به مطمئن وي، ستاسو آل اولاد به مطمئن وي چې زما پلار، زما نیکه، زما مشر چې دی غلط کار نه دی کړی. ګران اوریدونکو، زموږ ننني پروګرام کې موږ سره د زموږ ډېر ګران میلمه څه قسم تعارف محتاج نه دی، هغې سره به دې حوالې سره خبرې کوو.
خو دا زمونږ یو ډېر داسې انفارمل غونتې پروګرام دی دې کې به مونږ سره په لایټ موډ باندې خبرې کوو د معاشرې حوالې سره به هم خبرې کوو اکثر چې کوم تاسو ګیر چاپېره بعضې څیزونه وینئ هغې حوالې سره به هم خبرې کوو او د دې هغې حوالې سره ډېر ښه نظر وي نو راځئ چې ځو خپل ګران میلمه پروفیسر ډاکټر همایون هما طرف ته السلام علیکم سر وعلیکم السلام په خیر راغلم ټولو نه اول خو سر تاسو د خپل سټوډیو کې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو او بلکې تاسو خبره ماته یاد ده تاسو چې ما څوک ریډیو ته وغواړي نو په ما باندې احسان کېږي نو دا احسان خو در باندې مونږ نه وکړو مهرباني ریډیو سره ما خواږه یادونه وابسته دي بالکل سر په دې وجه بالکل سر چې کله هم په پاکستان کې پښتونخوا کې د ریډیو ذکر کیږي نو ستاسو تصویر ستاسو نوم ستاسو کار پاغي کې لازمی راځي دا ستاسو په کریډټ باندې ستاسو د ریډیو د شعبې سره ډېر خدمت دي تاسو هم شکر گزار یم د دې تاسو د دې ریډیو سټیشن هم شکر گزار یم چې تاسو ما راغواړی او زاړه یادونه مونږ دلته تازه کو او زه په زما چې په اړه باندې کوم احساسات او جذبات دي زه دلته ښکاره کړم ډېره مهرباني ساجي صاحب تھینک یو سر موضوع خو تاسو اورېده او تاسو چونکې نن سبا د کرپشن هغه ویک هم مناویږي د ګورنمنټ انټي کرپشن ویک چې ورته موږ وایو نو زه به تاسو نه لایټ انداز کې تپوس کوم چې دا کرپشن څه څیز دی د دې خو جي تاسو په خپل تعارفنامه کې په تفصیل سره په دې خبرې وکړې کرپشن خو د انګریزي لفظ دی او دا بدعنواني د هغې مونږ چې دی نو یو ترجمه شان کړې ده نو د دې دا لړمون ډېر وسیع او عریض دی یعنی په دې د کرپشن په لړمون کې ډېر څه ځایږي نو ما لکه چې تاسو ته مخکې وکړو چې یو ذهني کرپشن دی یو عملی کرپشن دی بالکل او عملی کرپشن چې دی نو هله پیدا کېږي چې ستا ذهن ورسره کرپټ وي کنه ذهني طور سره یو انسان کرپشن ته مایل وي نو هغه به د هغې عمل ته نو لکه چې ما عرض وکړ چې د دې لړمون ډېر وسیع او عریض دی نو دا چې دی نو زمونږ په معاشره کې لکه د وینې نن سبا گردش کوي لکه د وینې د ټاپ نه راواخلې تر باټم پورې د کرپشن یو چې دی نو یو سلسله ده چې روانه ده زه دا نه وایم چې ټوله معاشره کرپټ ده په دې معاشره کې ښه خلک هم شته او هغوی یو جهاد هم کوي د دې کرپشن خلاف ریډیو کې تقریرونه کیږي ډرامې پیش کیږي افسانې لیکلې کیږي نظمونه لیکلې کیږي هغه چې دی نو دې ته مزاحمتي شاعرۍ کې مونږ چې وایو که نه نو هغه د کرپشن خلاف چې دی یو جهاد روان وي خو د هغې باوجود هم مونږ داسې عادت شو ذهني طور سره د کرپشن سره چې هغه یو کړی د بل سره وابسته وي لکه تاسو د نااهلی خبرو نو یو سړی چې دی نو په نااهلی په بنیاد باندې هغه یو ادارې ته راننوته تاسو بیا د هغه نه څه توقع هغه به چې دی نو هغه نااهلی په ټولو دپاره نور نااهله کسان د ځان نه راتاوي او چې نور نااهله کسان ځان نه راتاوي نو هغه به د کرپشن دایره نوره وسي نو دا خو د هغې هغه خبرې شوي بل زه تاسو ته ووایم چې زمونږ چې کوم دین دی او زمونږ چې کوم اخري پیغام دی د قرآن په هغې کې په حقوق العباد باندې هم ډېرې خبرې شوي دي بلکې ډېرې خبرې شوي دي او د هغې بنیادي نقطه څه ده د هغې نقطه بنیادي دا ده چې تاسو ښه خلک شئ چې تاسو ښه خلک شئ نو معاشره کې به یو امن پیدا شي او چې امن پیدا شي نو دا کرپشن دا یو ځای یاره دي تر دې پورې چې وفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا تاسو چې چا سره واده وکړئ د هغې وعدې د پوره کولو کوشش وکړئ یا تاسو څونه وړه خبره ده او څونه اهمه خبره ده بله خبره چې تاسو په ناپ تول کې چا سره بېماني مه کوئ تاسو خلکو سره خوږې خبرې کوئ قولو للناس حسنا ګوره دي نو زه ما دا وی چې دا عامې خبرې چې زمونږ په دین بنیاد جوړ شوی دی او دا چې مونږ دا 15 وخته مونږونه کوو او خدای ته حاضرېږو دا مونږ حاضري لګو چې مونږ د دې هغې د سهار د مانځه نه تر غرمې د مونځه پورې چې کوم وخت تېر کړی دی دې کې مونږ څه کرپشن نه دی کړی
یا الله زه ستا په دربار کې حاضر یم او زه دا تا ته ګویي در کوم چې ما دا ژوند پاک تېر کړ، د هغې نه پس مازدیګر، د هغې نه پس ماښام، د هغې نه پس ماسپښین. نو چې دا یو دایره ده د قرآن. او بیا حدیث کې دي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، چې رشوت ورکوونکي رشوت اخیستونکي دواړه جهنمیان دي. دا رشوت چې زه وایم که نه جي، دا د دې کرپشن بنیاد دی که نه، دا به تا بدعنوانۍ ته مایله کوي. نو دا خو یو عام جایزه شوه، خو به هر حال مونږ ته کوشش پکار دی لکه چې تاسو وایي چې اپنی بس میں جو ہے وہ شمع جلا کر آپ روشنی پھیلائیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نو مونږ به خپل کوشش کوو. نو تاسو مانا اوس دا تپوس وکړئ چې زه د کومې ادارې په هکله چې دی نو خبر وکړم. کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ، ہزاروں ہی شکوے ہیں. دا خبر هم ٹھیک ته سر، خو زمونږ کوشش دا وي دا زمونږ څومره چې موریدونکي وي کو دې کې یو کس هم سوچ بدل شو، د هغه پر رویه کې تبدیلي رااله، دا زمونږ ډېره غټه کامیابي ده، ځکه چې د انسانانو رویې تبدیلول ډېر زیات ګران کار دی، ډېر پیچیده مشین دی انسان. بالکل. ها پروفیسر صاحب، یو خو خبره دا ده چې کو مونږ د دې هر څومره تقسیم کو د دې کرپشن حوالې سره مونږ خبره کو چې اداروں کی کرپشن دے، ریاستی سطح باندې کرپشن دے یا عوامی سطح یا سوسائٹی یادو، خو الټیمیټلی دا کرپشن چې کوي نو دا هم دغه مونږ انسانان دي. او مونږ انسانان چې دی کو اداروں کې کرپشن کو په بازارونو کې کرپشن کو په پرایویټ اداروں کې کو سرکاري ادارے کې کو، ایون بعضې خلک کوئی پکور کې هم که نه سودا کې کو کرپشن کو. دا خو مونږ انفرادي طور باندې معاشرتي سطح باندې زمونږ یو فیلیر دی یا ناکامي ده. نو دې ناکامۍ کې تاسو څه ګڼئ چې دې کې د مور پلار څومره کردار دی، د استادانو څومره کردار دی، د جم ګاونډ د کلي د خلکو څومره کردار دی، دې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ. ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې یو دور یو تهذیبي دور، په هغې تهذیبي دور کې به یو خاص ذهن را پیدا شو او هغه به مهذب ذهن و. هغه تهذیبي دور ختم شو، اوس نوی دور راغی. نو هغه کسان را پیدا کېدل هغه چې دی نو اوس ناممکنه ده. اوس ما تاسو ته دا عرض کړی و چې هغې کې هم ستا فرښتې نه وې، هغه ټول خلک هغې نه به هم غلط کارونه کېدل، خو د هغې باوجود هغې ته احساس و چې موږ نه غلط کار کېږي. د دې دور د ټول نه غټه علمیت دا ده چې مونږ نه غلط کار وشي خو مونږ احساس هم نه لرو چې دا مونږ نه پښیمان پې نه یو، پښیمان پې نه یو، پښیمانه نه وایي چې دا یو تړلی شی دی. نو د کرپشن په حواله یو تاجر که غلبازاري کوي هغه ته دا هېڅ احساس نه چې دا ما یو ډېر لوی قامي چې دی بددیانتي وکړه، ځکه چې هغه مال هم په غلبازارۍ باندې را پیدا کړي. نو د دې تاسو وی چې دې کې ذمہوار څوک دی؟ نو زه وایم چې دا ټوله معاشره ذمہواره ده. او زه په دې باندې حیران یم چې مونږ په دې خپل ملک کې چې په کومه معاشره کې ژوند تېرو دلته د کرپشن ډېرې زیاتې خبرې دي. په یورپ کې او په امریکا کې او په نورو ملکونو کې به زه وایم چې کرپشن به وي، خو هغه کرپشن په داسې وسیع پیمانه باندې نه دی. په جاپان کې زما یو پروفیسر دوست سپلای واغشتې که بوټانې واغشتل، هغې خوښ نه شو، راغې ورته یې چې دې کې خو دا چل دی. هغه بوټان چې دی ډسبین ته وغورځول او هغه نوکر ته یې ووایي چې په دې المارۍ کې چې څه پراتې دي دا ټول لرکه ډیفیکټ دي. نو دا چې دی دا احساس چې دی کې د ملک نوم نه اخلم، په هغې ملک کې په سړک جوړولو کې څه لږ ډېر کوتاهي وشوه. متعلقه چې دی منتظم په هغې سړک تېرېده، هغه وایي چې یاره دا سړک ما ته څه سم نه ښکاري. هغه وایي چې انکوایري وشوه، په سبا باندې هغه ټیکهدار راوغوښتی شو او هغه په هغې سړک د پاسه څمله او بره پې باجي واچول او ګاډي پې وګرځول. بیا هغلته سړک نه دی خراب شوی. دلته د جزا او د سزا معامله هم ده. کرپشن وشي، یو سړی جرم وکړي، د هغې سزا نه میلاویږي. په قانون کې د هغې سزا شته، ځکه
چې زه نن سبا دستور پاکستان په پښتو کې ترجمه کوم زه چې د هغې هغه شقونه ګورم نو ما له خندا راشي دا شقونه که په عملي طور سره مونږ لاګو کړو تاسو یقین وساتئ چې سبا دا کرپشن ختمېږي خو هغې له مونږ خپې چې دی نو اخوا دېخوا کوو او مختلف قسم بهانه بازی کوو او متعلقه سړي ته هغه سزا نه ورکړل کېږي نو چې سزا د یو سړي نشته د یو جرم نشته نو هغه به څنګه نو په دې کې جي ټوله معاشره ذمه داره ده په دې کې استاد ذمهوار دی په هغې کې چې دی نو پلار ذمهدار دی په هغې کې چې دی نو د جومات عالم ذمهدار دی ځکه چې هغه په عامه ژبه کې مونږ ته خبرې نه کوي هغه مونږ ته دونه په ګرانه ژبه کې خبرې کوي چې هغه په هغې باندې مونږ نه پوهېږو که چېرې هغه په اسانه ژبه استعمال شروع کړي پلار په خپل زوی باندې نگراني سخته شروع کړي ځکه چې په سکول کې تعلیم اهم دی خو په سکول کې ماشوم 15 غنټې تېروي پلار سره چې دی نو 19 غنټې تېروي نو هغه 19 غنټې افیکټیو دي که هغه 15 غنټې افیکټیو دي نو هغه معاشي ضرورتونه دونه زیات دي چې هغه پلار خپل تربیت د خپل زوی تربیت ته فارغېږي نه مونږ ته ما ته یاد دي چې ما یو ځل دوانیز ومونته او پلار چې دی نو زه تر هغې قایله نه کړم چې هغه ما قایل نه کړی شي چې ما ورته هغه ځای ونه ښو چې ما دې دی نه هغه دوانیز راوغوښتو اوس ماشوم نه چا تپوس وکړي چې ته موټرسایکل چې چا تا تېروستی دا چا دی تا نه چې دا خوشبویي دي دا خوشبویي د کوم ځای اخیستې ده ما خو تاله پیسې نه دي درکړي نو دا ټولې خبرې دي جي چې دا بنیاد کرپشن دی او د هغې کرپشن په وجه اخلاقي خرابی هم پیدا کېږي او نور هم چې دی بلا خرابی پیدا کېږي جی پروفیسر صاحب زه یو سوال جو کې زما ذاتي زه اکثر کله کله په دې خبره باندې سوچ کوم موږ چې کوم فادر ډے یا د پلار حوالې سره کوم انټرنیشنل ډے هغې باندې زه اکثر په دې سوشل میډیا باندې ګورم چې ټولو د خپل پلارانو والدینو تصویر ورکړي هغې وایي چې دا ډېر ګریټ انسانان جی جی نو زه حیران په دې شم چې زمونږ په دې معاشره کې دا ټول پلاران ګریټ دي نو دا معاشره تباه کړې چا ده دې کې دا زوال بیا کم ځای نه راغی چې د پلار هم ګریټ دی د بل پلار هم ګریټ دی او موږ تنقید نه کوو په مشرانو باندې او عموماً دې حوالې سره موږ لیدلی دی چې په یو خاندان کې یو سړی کرپټ کي یا په کرپشن په ترو پیسه پیدا کی هغه کور گاډي هر څه واخلي نه پې هغه خاندان والا داسې څه سوشل بایکاټ کوي د هغه نه د هغه ملګري په دې بلکې الټه د هغه اپریشیټ کوي او غم ډېر په فخر سره وایي چې ما دومره کرپشن کړی دی دا زما د کرپشن گاډی دی دا زما د کرپشن کور دی نو دې حوالې سره کو فرض کا داسې خلکو د دې بایکاټ شروع کو نو تاسو دې باره کې څه پر امید ہے خیالي خبرې کوي پکار ده چې بایکاټ وشي بلکې هغه له په جومات کې ځای هم نه دي ورکول پکار بالکل خو هغه بانګونه وایي بانګونه وایي او هغه چې دی نو ورسره د جګړې هم کوي چې زه د ملا صاحب سره جوخ به شاته ودرېږم که نه خانه به خانم غواړي بیا خانم غواړي نو دا خبرې دا دي جي چې بیا به زه خبره وکړم چې دام یوه سزا ده او دا بایکاټ چې دی دام یوه سزا ده نو که دا یو روایت ستاسو په وینا باندې او زمونږ په خبرو باندې په معاشره کې شروع شو نو زما خیال دی چې دا خو دا مونږ ټولې خیالي خبرې کوو جي د ټول نه غټه خبره دا ده چې په قانون باندې عمل پکار دی او مجرم له سزا ورکول پکار دي خبره دا ده جي چې دا یو ډېر لوی انقلابي قدم پکار دی دې لپاره سزا پکار ده کنه دې لپاره احساس پکار دی دې لپاره تربیت پکار دی دې لپاره ماشومان چې دی نو باقاعده ځکه چې ما تاسو ته عرض وکړ چې په یونیورسټو کې د کرپشن خلاف باقاعده یو چیر پکار دی او هغې کې چې دی نو زما خیال دی چې ته د هغې چیر دا خبره سر تاسو وکړه خو زه دې باره کې یو بل سوال به کوم خو هغې نه مخکې لږ ونته کې زما یو سوچ دی دغه چیر الریډي دنیا خلکو سره شته هر لیکوال سره دغه چیر شته هر ادیب سره شته هر چې څوک نثر لیکي هغه سره شته نو آیا تاسو چرته چونکه تاسو په خپل ادب سره تعلق دی لیکوال یې نو د دې باندې چرته داسې خاص ادب نشته او یا ډېر کم به زما نالج مطابق تاسو به ډېر بهتر پوزیشن کې وای
نو آیا دی کم جهاد کړی دی؟ دا مقصدي هدف چې دی دونه سپوري کنه چې هغه بس خطبه ته جوړه شي نو هغه څوک نه اوري. نو مونږ چې دی نو غزل وایو خط رسکون خلک ته مونږ ته چې دی نو خو واو کی کنه. به هر حال یو مزاحمتي سلسله په شاعرۍ کې هم روانه ده. زموږ شاعران شته چې هغه مزاحمتي شاعري کوي او مزاحمتي شاعري دا ده چې د معاشرې خلاف کاغه هر کاغه کرپشن دی، کاغه دروغ دی، کاغه چې بېایماني ده، کاغه بل خرابي ده، داغي خلاف هغه مزاحمت وکي. نو دا چې یو دغه روان دی او د مقصدي ادب چې دی نو یو سلسله روانه ده. خو به هر حال دیتا ډیر زیات توجه پکار دی. خو سر زیات تر د محبوب په کرپشن خبره کوي هغه نه علاوه نور بل کرپشن باندې ډیر ذکر نه کوي. نه بس ټیک ده، هغه یو ذهني یا شي دا پکار ده چې مونږ هغه طرف ته توجه ورکو. خو بهرحال دا چلی دا مونږ سره داسې په اردو کې چې دا کم شاعرانی په انګریزي کې مشته دا فیض صاحب تاسو ذکر وکړو. بالکل فیض احمد فیض او چې جالب صاحب ذکر تاسو کړو. فیض صاحب خو چې برای راست خبر نه راکړي اگر وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے نا. نو هغه دا خبرې کړې دي دغه شان جالب صاحب په دې برای راست راغلي دي کنه. نو هغه ډېری قرباني غریب نو داسې سړی بیا چې ډېر قربانو ته هم چې تیارې دل پکار دي. نو زمونږ دونه ضرورتونه دي یار چې مونږ هم زه خو کم از کم مونږ هم سر د خپل وس مطابق نه بل بار تاسو په خپل وس خبره مونږ په ډرامو کې دا خبرې کړې دي. دا زمونږ نور مرګریم چې ډرامې لیکي، اصلاحي ډرامې لیکي کنه، نظمونه لیکي او د قوم د سره د مینې او د قوم د خرابۍ چې کمیډي هغه نشاندهی کوي. نو د یو کوشش یو ذهني دغه روان دی او ذهني کرپشن خلاف هغه روان دی، کوشش کوي او په کار دي چې رواني وي. جی بالکل. د کې سر زوب یو بل اړخ ته راځم او ډېر خاص هغه یو زمونږ د خلکو ته هغه راځي بیسیکلی چې موږ وایو کرپشن تعلق چې دی دا د بېایمانۍ سره دی او بېایماني هغه کو دنو هغه موږ ورته په انګریزي کې انټلیکچوال ډیسونیسټي وایو چې دا زموږ لیکوال دي هغه اکثر د بل چا کلام وي هغه مطلب کاپی پیسټ کوي یا کې سره دو بدلو کی یا داسې نثر کې ردو بدلو کی خپل دغه باندې پیش کی. نو یا دغه نظریات افکار وي هغه خپل دغه کې پیش کی خپل کلام کې یا خپل نثر کې او هغه کس ته پکې کریډټ ورنه کی کنه چې کوم دغه ډیو رائټ دی. نو دې حواله سره به تاسو سوای چې دا کرپشن چې دی د دې دغه مخنیوي پکار دی، ډیر زیات پکار دی، ذهني کرپشن روان دی. او زه کوم بیا خبرو کوم نو په ډیرو خلکو باندې بدو لګي. دا پی ایچ ډی ډیره لوی ډیګري ده کنه، دا د دنیا د ډیر لوی علمي ډیګري ده. تاسو یقین ساتئ چې د ډیرو خلکو د پی ایچ ډی ډیګري جعلي ثابتې شوې دي کنه، جعلي ثابتې شوې دي، هغه بیا د ملازمت نه اوښکلي شوې دي. نو چې د پی ایچ ډی د ډیګرو پورې خلک جعلسازي کوي کنه، نو دا حقیقت چې دی نقل چې دی په ترسي کرو کو چا نقل کنو پاره فرق پریوزي کنه او کنه او چې دی نو ګریډي ډاک چا نقل کنو پاره باندې څه فرق پریوزي د پی ایچ ډی ډیګري. نو دا خو ډېر لوی کرپشن دی کنه او دا ډېر بلکې زه دا یو خبره کوم چې کرپشن هیڅ یو شي کې نه دی پکار. انتظامی امورو کې کرپشن چې ډېر ډېر تباہي راولي، خو په تعلیم کې چې کرپشن شروع شي کنه جی دا بنیاد دی، قوم تباہ کوي، قوم تباہ کوي کنه. او دا فرام د ویری بیګینینګ اپ ټو هایست کلاس کنه دا کرپشن چې تر څو پورې ختم نه کنه ذهن نشي جوړې دی او نه دا کرپشن ختم. پروفیسر صاحب ډیره مننه، شکریا تاسو موږ له ټایم راکو، موږ تاسو بیا شکریا ادا کوو او امید لرو چې دغه شان تاسو خبره ته بار بار یاد راځي، تاسو باندې موږ بیا احسان کوو، تاسو بیا ریډیو ته راغواړو. نو واقعي دا په ما احسان دی. بالکل. نو هغه کې بم د خو زه هم چې تلو کې تاسو اوریدونکو ته سم میسج ورکول غواړئ. دا میسج هم تاسو یو روایت جوړ شوی دی او دا بس دغه وایم چې یو خبره کوم چې اوس په دې نه پوهیږي چې تاسو ته دا وایي چې په کرپشن باندې میسج ورکړئ کو په انټي کرپشن میسج یو میسج ورکړئ سر چې دا خلک بدعنواني کړی دي باندې نور کوم دي په انټي کرپشن به ورکوم ځکه چې موږ ټول خبرې په انټي کرپشن باندې وکړي. زه وایم چې دا بدعنواني چې دا زمونږ د موجوده معاشرې د ټول نه غټه عالمیه ده او د دې د ختمولو لپاره که په هر سطح وي کوشش وکړي. ډیره مننه پروفیسر صاحب.
ګران اوریدونکو زمونږ نننې پروګرام د کرپشن حوالې سره و چې موږ د کرپشن غونډې ناسور باندې خبرې وکړې پروفیسر صاحب سره. د روان پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.